چې څوک د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت کی نو د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نوري نور رڼا وي. بس د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې. او حدیث مبارک کې راځي د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې به الله ټول ګناهونه معاف کړي او د مخې ته به یو نوري نور. دا اچانک حوادث مصائب مشکلات دین بھائی اللہ حفاظت کی چې د سورہ کہف تلاوت کی. نو دا یو معمول جوړ کئ سورہ کہف تلاوت د جمعې په ورځ کوئ. څه ټیمو چې سحر اذان وشي د جمعې په سحر وخت داخل شي د ماښام د اذان پورې دا څومره اوږد ټیم دی چې هر ټیم ووي خو د سورہ کہف تلاوت کوئ. تاسو به اورېدلي اخبار کې به م کتلي حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتهم العالیہ په ده باندې تاسو کوریدلی اخبار کې کتلی سموده مخ کې ښه پوره مخې وشو په ده یوه حمله شوې وه د جمعې ورځ وه په ده یوه حمله شوې وه تاسو به یې د ګاډي هغه سیټونه لیدلي و د وینو سره پراته او تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیہ پکې ویښتم نو ځای شوی. بیا اخبار کې چې ما وکتل نو تقی عثمانی صاحب د طرف لیکل شي و چې تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه وی دا د جمعې ورځ وه او په ما چې دا حمله په کم ټیم کې کېده ما په دقه ټیم کې د سوره کهف تلاوت کو لوستو مې سوره کهف چې دا حمله وشوله نو د سړی مخې ته یو نور قایم نو دا د سوره کهف تلاوت په بچو باندې م کوئ په خپل م لولئ. بل روایاتو کې راځي چې د دې صورت یو خصوصیت دا دی چې دا ټول په یړه نازل شوی دی. ټول صورت په یو ځای نازلېدل څومره اوږد صورت دی دا ټول په یړه نازل شوی دی په یو وخت باندې غونډ صورت. او حدیث مبارک کې راځي چې کله دا صورت را نازلېده نو د اسمان نه ورسره 90,000 ملایکو هم راغلي چې کله دا صورت نو چې 90,000 ملایکو سره رالل نو ملایک خو نور دی نور نو چې 90,000 ملائک د دې صورت د نازلېدو سره راغلي نو چې سړی دا صورت وایي نو نور بنئ نو دا صورت نور او نور دی نور او نور دی نه که هر ټیمې نشئ لوستی نو د جمعې په ورځ خامخا د سوره کهف د تلاوت اهتمام په زنانه هم کوئ په بچو هم کوئ په خپله هم لولئ. جمعې ورځ د سار نه شروع شي د ماښامه پورې خو دا لولئ. او روایاتو کې راځي چې کله په مکه مکرمه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت چرچه خوره شوله چې دا نبی اخر الزمان دی د مکی قریش ډېر پریشان شول چې دا چرچه خو خوره شوله دا اوس روانه ده دا بس کېږي نو دوی ډېر پریشان شول. نو دې نه مکو قریشو داسې کار وکړو چې دوه سړي منتخب کړل نظر ابن حارث او عقبه ابن معید دا دوی مقرر کړل وی تاسو مدینې منورې ته لاړ شئ هلته چې ورسېږئ نو هلته د تورات او د انجیل عالمان موجود دي تورات وله ورځي انجیل وله ورځي لاړ شئ د هغې نه تپوس وکئ د دې سړي باره کې چې دا پیغمبر دی د اخرې پیغمبر دی که نه دی دا تحقیق وکئ